ذوالجلال یو ځل بیا زمونږ او ستاسو زندګۍ کې د الله جل جلاله په دې پاک کور کې په ماه رمضان کې د روزې په حالت کې نن مونږ او تاسو رب ذوالجلال دلته کې راجمع کو. رب ذوالجلال دې نننی دلته زمونږ د حاضری خپل عظیم بارگاہ کې په ډېر څه قبول او منظور کی. نننی درس زمونږه فهمیدین کورس کې 19 نمبر درس دی په مسئله د دعا بعد از نماز جنازه. د جنازې د مون نه پس دعا کول د میت د پاره خصوصا او د جمله مؤمنانو مسلمانانو د پاره عموما دا یو جایز یو درست او یو مستحب عمل دی. فرض او واجب د جنازې د مون نه پس دعا کول دا نه فرض دا نه واجب دا بلکې یو جایز مستحب عمل دی. کچا اونکا نو داغه سره مونږ جنگ جګړه نه کوو، خو چې کم کس د جنازې د مون نه پس دعا کوي نو یو مستحب یو جایز عمل دی. ځکه حضرت ابو هریرہ رضی اللہ تعالی عنہ مبارک فرمائی قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک فرمائی چې ما د دوانو جانو سردار آقا نامدار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اوریدلی یقول اذا صلیتم علی المیت فاخلصوا له الدعاء. ہر کله چې تاسو په میت باندې د جنازې منځ ادا کې فاخلصوا له الدعاء نو د جنازې د مون نه پس بیا د میت د پاره د رب ذوالجلال په دربار کې په اخلاص باندې دعا وغواړئ. سنن ابی داود کتاب الجنائز باب الدعاء للمیت جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 102 المصباح لاہور والے چاپ کړي. دغه رنګ مشکات شریف ګڼ شمیر کتابونو کې دا روایت موجود دی. نو په دې روایت کې د دوانو جانو سردار فرمایي چې کله تاسو په میت باندې په مړی باندې د جنازې منځ وکې نو بیا په اخلاص باندې د دې میت د پاره دعا غواړئ. دویم روایت مستدرک حاکم را نقل کړي دی. حضرت عبداللہ ابن ابی اوفا رضی اللہ تعالی عنہما مبارک د لور وفات شوا او چې کله لور وفات شوا نو پاغه باندې د جنازې منځ کو او د جنازې د مون نه پسې بیا دعا غوښتا او بیا حضرت عبداللہ ابن ابی اوفا رضی اللہ تعالی عنہما مبارک فرمائی چې کله جنازې منځ کو او دعای وکا نو وی فرمایل وی د دوانو جانو سردار جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم هم په دې طریقہ د جنازې منځ به کولو چې جنازې منځ به وکو او بیا به دعا غوښتله. دا دوانه روایتونه داسې دي چې کله په میت مړی باندې د جنازې منځ ادا کی نو بیا د دې میت د پاره د جنازې د مون نفس دعا غختل دا یو درست او جایز عمل دی. بعض ناپوه نادان خلق اغي وای د جنازې د مون نفس دعا کول دا جایز ندی او دا بدعت دی. ولی وای زکه چې د جنازې د مون نفس دعا غختل داوی د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه ثابت نه ده. د صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین د جنازې د مون نفس دعا نه ده کړي، تابعین نه ده کړي، تبع تابعین نه ده کړي. نو لہذا د جنازې د مون نفس دعا غختل دا بدعت دی. وې د جنازې د مون نفس دعا غختل زکه بدعت دی چې دا منقول نه ده، نه د صحابو نه، نه د حضور پاک نه، نه د تابعین او تبع تابعین نه منقول نه ده،
نو لہذا د جنازې د مونځ نه پس دعا غوښتل دا بدعت دی. نو اول نمبر چې د کم منځونو نه پس دعا منقول نه ده نو تاسو وایي دا بدعت دی. ځکه بدعت دی چې حضور مبارک او صحابه او تابعین او تبع تابعین نه منقول نه ده. نو بیا خو د اخترونو د منځ نه پسم دعا غوښتل دا منقوله نه ده. د اختر د منځ نه پس دعا نبی علیہ السلام نه ثابت نه ده، صحابه کرامو نه ثابت نه ده، تابعین او تبع تابعین نه ثابت نه ده. نو د اختر د منځ نه پس هم دعا منقول نشوا. نو او منقول چې نه ده نو فتاوا دارالعلوم دیوبند وایي د اخترونو د منځ نه پس دعا غوښتل منقول نه ده. هشت زیور د اشرف علي تانوی صاحب هم لیکلي چې د اخترونو د منځ نه پس دعا منقول نه ده، خو وی مسنون ده. خو د اختر د منځ نه پس دعا منقول نه ده خو مسنون ده. ځکه مسنون ده چې د مطلقي منځونو نه پس دعا غوښتل دا مسنون ده. د مطلقي منځونو نه پس دعا غوښتل دا مسنون ده، ځکه چې د اختر د منځم په دغه منځونو کې داخل دی. نو د اختر د منځ نه پس دعا خو منقول نه ده خو مسنون ده، ځکه چې زمونږ اکابرینو کړی ده. نو زه وایم عجیبه غونته قانون دی او ضابطه ده ستاسو چې د منځونو نه پس دعا غوښتل دا مسنون دي. نو د اختر د منځ نه پس دعا منقول نه ده خو مطلق منځ کې خو د اختر منځم داخل دی نو مسنون ده، ځکه زمونږ اکابرینو کړی ده. نو زه وایم د جنازې دا منځ دی که نه دی؟ په دغه مطلقي منځونو کې د جنازې منځ داخل دی او که خارج دی؟ که وی خارج دی چاته خارج کړي؟ د جنازې د منځ نه پس ته دعا منقول نه ده نو ځکه بدعت ده. د اختر د منځ نه پس هم دعا منقول نه ده، هلته ولې سنت ده. هلته منقول نه ده د اختر په منځ نه پس، د جنازې د منځ نه پس هم منقول نه ده. هلته مسنون ده ځکه د اختر منځ په منځونو کې داخل دی، دلته کې منقول نه ده. نو دا بدعت دی، ځکه د جنازې د منځ په منځونو کې داخل نه دی، چا خارج کړی دی؟ هلته منقول نه ده دلته منقول نه ده. هلته سنت ده دلته بدعت دی. وجه دا ده چې هلته ستاسو اکابرینو د اختر د منځ نه پس دعا کړې ده، نو ستا اکابرین چې یو کار وکړي هغې ته ته سنت وې. دلته چې ستا اکابرینو نه ده کړی نو دا بیا بدعت دی. عجیبه غونته کې انصاف دی. د اختر د منځ نه پس هم دعا منقول نه ده، د جنازې د منځ نه پس هم دعا منقول نه ده. هلته منقول نه ده مسنون ده، دلته منقول نه ده بدعت ده. ولې هلته اکابرینو کړې ده ستاسو نو هغه ځکه سنت ده، دلته کې نه ده کړې ده ځکه بدعت ده. عجیبه انصاف. دا د اهل دیابنو د هغه ګڼ شمېرو تضاداتو نه یو بدترین تضاد دا دی چې جنازه منځ د نورو منځونو نه خارج کو. د جنازې د منځ نه پس دعا منقول نه ده، د اختر د منځ نه پس دعا منقول نه ده. هلته مسنون ده او دلته کې بدعت ده. عجیبه انصاف. او بیا د جنازې د منځ نه پس چې کم د فقهاو عبارتونه دی پیش کوي چې لا یقوم بالدعاء بعد صلاة الجنازه، چې جنازې د منځ نه پس دعا د پاره مودرېږي. نو دا خو مونږ هم وایو د جنازې د منځ نه پس دعا د پاره مودرېږي، صفونه وران کې په خپل ځای باندې کینې او خاص کر د دې میت د پاره او عموما د عام ټولو مؤمنانو مسلمانانو د پاره د رب ذوالجلال په دربار کې دعا غواړي. دا خو مونږ هم وایو د جنازې د منځ نه پس چې دعا ته ودرېږي هغه ستاسو خلک ودرېږي. د چا مالداره کورنۍ کې غم وشي کس پکې مړ شي نو بیا تاسو په ولاړه باندې د هغه دپاره دعا غواړئ، نو دا رد په تاسو باندې دی، په مونږ باندې نه دی. هر چې هغه صورت دی چې صفونه وران کی خلک په خپل ځای باندې کینی او د دې میت دپاره دعا وغواړي نو دا یو جایز یو مستحب او یو درست عمل دی. او فتاوا رضویه کې په دې باندې طویل بحث دی. دغه رنګه دی صورت ته چې جنازې د منځ نه پس صفونه وران کې په خپل ځایونو باندې کینې دا یو جایز او مستحب او درست عمل دی. نو د ستاسو خپل کتابونو په دې باندې د جواز فتوی ورکړي
فتاوا فریدیه جلد اول کې شته وغیرہ نور ډیرو کتابونو کې شته. رب ذوالجلال دې مونږ او تاسو لا قرآن حدیث باندې صحیح معنو کې د پویا او بیا پورا د عمل کولو توفیق را نصیب کړي.